جالی پیران ښکار کړه چې کوم پټ دې د دنیا نا جالی پیران ښکار کړه چې کوم پټ دې د دنیا نا ګران شاهد خانه دنیا ته ښکار کړه ګران شاهد خانه دنیا ته ښکار کړه جالی پیران ښکار کړه چې کوم پټ دې د دنیا نا جالی پیران ښکار کړه چې کوي جادو منتاري سختون تعویذونه او کوي دارو خبرې لکونا هم زرگونا روپے اخلی دہر چانا گران شاہد خانہ دنیا تخکار کڑا گران شاہد خانہ دنیا تخکار کڑا سوکوائی. السلام علیکم کتن کو دا محترم ملمانہ دا ممند نراغلی نوراجان او صاحب خان دوی د مومندو نه سفر کړی دی او د دوی مینه دا وه چې یاره موږ درځو د کوم کردار چې ته کې په معاشره کې نو موږ تا ته د مومندو مشهور چې کوم صحافت دی پټکې هغه در په سرو دعوتونو خو د 2 کالو راسې کولو خو ما ته ویسې نه لانجې دي که ته یېرېږې چې کور ته در ورسم نن سهار وختي روژه ده او راغلی زما ځای ته د دوی د مینې یو جهان مننه چې د مومندو د سر نه دغه پټکې راوړو ما ته په سرۍ مننه. بل زه یو خبره دا کوم یو شعر دی وایي د اباسین غاړې را راشه چې زړګی دې یخ شي اوبو په تږي پسې نه تږي اوبو پسې ځي. موږ شاهد خان شاهي صاحب له ډېرې پرې دعوت ورکړی خو د قسمت خبره وه زموږ د مومندو رواج دا دی چې میلمه راشي هلته ورته لا پګړۍ لونګر په سر کړو خو د ده د نوزګارتیا د مصروفیت د وجې نه موږ دلته رالو بل ما ته ځینې خلک وایي ته دا پګړۍ هر چاته په سر کوې خو زه سړی پېژنم زه سر پېژنم چې کوم سر د دې لایق یي که نه نو زه هغه پېژنم ماشاءالله خدای پاک ما دا تجربه راکړې ده نو دا پګړۍ ته په سر کول د خیر ته دې طرف ته شه Non è solo che andiamo così. Da taptap che le fuori da ta. Da così. د ټول مومند قام شکریا دا کوم چې د مومندو مشرانو دغه مینه دی الله تل آباد ساتي د پښتنو سره چې دا هغه خاورې نه رالو کافي سفر وکړو روژه پخوړل ته راله دغه پټکې ما ته راپسر کړو د ټول مومند قام شکریا.